نو چې یو سړی سکول وي خو مدرسه نه وي، قرآن او حدیث ځان نه پوهي، قاري او عالم ته نه کینی، نو ته اوس ماته وایه شایانه دې چې سبا لغړ شي نو دوی په دې پوهېږي چې د خور حصه څه ته وایي، دې به دې څه پوهېږي چې زکات څه ته وایي، د زکات څه مصارف دي، حج فرض دی، عمره څه ته وایي. هلکه دا زکات مې چاته اورېدلی و، حالانکه کم کس باندې چې زکات فرض وي دې زکات ورنکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل زمانه کې وي کم کس چې زکات نه ورکړي زما سره اعلان جنگ دی، اعلان جنگ، زکات چې څوک نه ورکوي. نو دته به څه پتې چې یو سړی مدرسې ته نه تېري، قاري او عالم ته نه ناست، نو دته به څنګه پته لګي چې د زکات څه مصارف دي. روژه په څه ماتېږي دا راته ووایه، مونځ په څه ماتېږي، مونځ چې ته کښېنو څنګه طریقې سره به یې کوې، او د دې دغه څه دي، مکروحات څه دي، د دې مفسدات څه دي. نو چې یو سړی مدرسې ته نه دا به له څنګه ورځي، دا پرېږده دې به دا زده کړه څنګه کړي چې د پلار له به جواب ورکړي که نه به د پلار څه حکم، د پلار څه حقوق دي، د مور څه حقوق دي، د والدین څه شي دي، حقوق العباد څه ته وایي، حقوق الله څه شي دي. دا به دې هله پېژني چې دې مدرسې دې خپه کړي دي، هله به دې زده کړه کوي.